په هر زمانه کې چې د الله د کتاب تکذیب شوی دی ثم نو بیا څه چل شوی دی او رسن الکتابا میراث کې ورکړی دی مون قرآن علم د قرآن الذین آکسانو ته اصطفینا من عبادنا چې چونی کو منګه د خپل بندگانو نه ځان ته خوښ کو هر زمانه کې چې د الله د کتاب تکذیب شوی دی نو ما دا و ټولګونه دا خلکونه قرآن غسته دی او هغه خلکو له مې ورکړی دی کم خلک چې ما ته خوښي ما ته پسند دي اوس د دې ځای یو خبره تاسو زده کړه چې قرآن ته کم خلک کینی اصطفینا من عبادنا څوک چې الله چون کی قسم په الله دې کې نه زما کمال شته نه ستاسو کمال شته نه زمونږ دومره څه اعمال دي خو نه یو عمل به الله جل شانه زمونږ ستاسو خوښ شوی او قرآن دې کې نه وي او قرآن نه کټ کېدل آسان دي ډېر آسان دي او ته به غواړم نه چې زه کټ شم په ځان چې خبرېږي نو بس قرآن نه ډېر لرې تللی بیا به زور کې خو نه به شي راتلی نو اصطفینا من عبادنا زه به خپلو بندګانو کې چې څوک چون کم نو هغې له زه قرآن ورکم د دې د وجې په هر مانځه کې په هر ذکر اذکار کې په هر دعا کې د الله شکر ډېر ادا کوي چې الله موږ له سره کړی موږ نه یو داسې عمل ونه شي یو داسې ګناه ونه شي یو داسې ناشکري ونه شي چې الله جل شانه زموږ نه د قرآن هغه واخلي اصطفینا من عبادنا الا ان لله اهلین من الناس نبی علیہ السلام فرمایل اے خبردار ان لله اهلین من الناس یقینا د الله د کور خلق هم شته په خلکو کې داسې خلک شته چې هغه د الله د خپل کور خلک وي د خپل کور خلک کم خلک یې لکه چې هغه د دروازې هر وخت کولاوي هر وخت راتلی شي راتلو سره ستا زړه خوشحاله شي اته سړی د کور خلک وي قالوا من هم یا رسول الله صحابو تپوس کو اے د الله پیغمبره د الله د کور خلک کم خلک دي مونږ ته خو مخایا نبی علیہ السلام فرمایل هم اهل القرآن وخاصته د الله د کور خلک هغه قرآن والدي او دا د الله خاص خلک دي ته د الله د کور سړی شکر ادا کا په دې خبره چې ته د الله د کور سړی نو چې کله الله د کور انسان نو اصطفینا من عبادنا چڼکول پیژنئ څوک ته غلبیل وایي څوک ته چڼ وایي په هغې باندې چې کله وړه چڼ کړی شي نو د پاسه بیا ګند پاتې شي او هغه نور ښکته لاړ شي الله جل شانو بندگان چون کی نو ګند چې هغه قرآن نه لرې کي او چڼ خلک چې د الله خوښ شي اصطفینا من عبادنا هغې له مونږ په میراث کې څه ورکړو قرآن ورکړو هغې له مونږ د الله کتاب ورکړو اصطفینا من عبادنا اوس قرآن خو یې درکړو نو درې قسمه خلک جوړ شي څو قسمه خلک جوړ شي درې رای واسطه قرآن ته کېنولې دین ته کېنولې قرآن علم یې دله درکړه فمنهم نمبر 1 بعضې د دې نه ظالم لنفسه کمی وکړي په خپل ځان باندې ظلم په معنی د کمی او د دې تایید په صورت کهف آیت نمبر 38 کې تاسو لوستی و چې هلته الله د باغ کیسه بیان کړې وه او الله فرمایلی و چې لم تظلم منه شیئا داسې باغ و چې په میوو کې څه ظلم نه کوو په میوو کې کمی نه کوي لم تظلم منه شیئا نو ظلم په معنی سره راځي او دا ستاسو تایید دی دا هغه معنی کومه معنی چې موږ د پیغمبرانو سره ولګوي او ظلم معنی راشي لکه د آدم علیه السلام په بیان کې څه راځي هغه په بیان کې په دعا کې څه ویلي وو ان ربنا ظلمنا انفسنا الله ما ظلم کړي پیغمبر ظلم کوي الله ما بزان د نعمت کمې کړي د دې د وجه تفسیر القرآن بالقرآن د قرآن د یو ځای تفسیر په بل ځای باندې چې وکړي دا دې نه غټ تفسیر بل نشته ځکه الله په خپله خبره ښه پوهېږي که نه نو د الله د خبره چې ده د الله په بلې خبرې سره وتله بعد کې بیا مخلوقاتو ته ځه بعد کې بیا حدیث ته ځه بیا اجماع د صحابو ته ځه او بیا تفسیر ته ځه کته معنو کې فمنهم الله ول چون کې کنه نو په دې چونو کې بعضې څه شي ظالم دا خو په الله بهتان ولګو الله پکې ظالم هم چون کړی الله پکې ظالم نه چون کړی او تاسو په سورې بقره کې دا لوستي وو چې ابراهیم علیه السلام د الله نه دعا کړې وه نو الله ورته څه فرمایلي لا ینالو عهد الظالمین زما وعده نه رسېږي ظالمانو ته ظالم له زه د خپل کتاب علم نو دا معنی ستا غلطیږي بیا چې ته معنو کې فمنهم ظالم لنفسي الله چون که په هغې کې څه ظالمانو خته نه الله ول قرآن ورکه خو یو قسم خلک داسې دي فمنهم ظالم لنفسي
بعضې هغه دي چې هغه کمې وکړي په ځان باندې صرف راځي کیني اوځي صرف راځي کیني اوځي واوري بس دې نه علاوه هېڅ نه کوي الله وایي فمنهم ظالم لنفسه دله خو ما خزانه ورکړې وه دله خو ما ډېر لوی علم ورکړی و دی خو ما چونډ کړی و قرآن ته مې کېنولی و د صرف ځان پورې محدود کړو د په ځان کمې وکړو د په ځان څه وکړو دا یو قسم خلک دی دویم قسم خلک کم دي ومنهم مقتصد بعضې د دې نه درمیانه دي درمیانه زمونږ استادان د دې تفسیر کوي درمیانه کم خلک دي دا هغه خلک دي چې د استاد عمره کار وکړي د چا عمره کار وکړي د ده د استاد سل شاګردان دي سلو خلکو ته قرآن خولی او دیم سلو ته قرآن وښي الله د ده څه ویلي دي درمیانه دا درمیانه سړی دی استاد یې دوه درسونه کوي دیم دوه کوي استاد یې لس بارې بیانوي او پوره قرآن په دوره کې بیانوي دیم بیانوي هغه زر کسانو ته خولی دي دم زرو ته وخو مقتصد دا درمیانه سړی دی ومنهم او بعض د دینا دریم قسم خلق وګورئ ومنهم بعض د دینا سابق بالخيرات مخکې تلونکي دي په نیکو کې استاد یې زرو ته خولی دي د لس زرو ته بیان کوي استاد یې یو درس کوي د درې درسونه کوي سابق بالخيرات دې په نیکو کې ډېر مخکې لاړو خو دکې دا لس زرو شلو زرو ته د قرآن خو دا د کمال نه دی باذن الله دا د چا په حکم باندې الله په حکم باندې اشاره دی ته دا کله چې ته سابقون بالخيرات ته ځې نو په دې کې امداد د الله نه ډېر ضروري دی په دې کې تکبر نه دی پکار په دې کې ریا نه ده پکار او قرآن کریم ریا زموږ په اول کې ختمه کړې ده یو سړی راشي لحین شحین زه خو ډېر پوهېږم په قرآن زه ډېر غټ عالم یم لس نومونه هم را سره لګېدلي مفتي اعظم او رئیس المفسرین او فصیح اللسان او لذیذ البیان قرآن ته کښېنې او د الف لام میم نه شروع کې الف لام میم معنی څه ده نو ته خو ډېر غټ عالم یې ته یې معنی وکړه که نه دا خو یې معنی نه ده په دغه ځای کې د تکبر څه ختم تکبر بیا ولیکې باذن الله په هر ځای کې د چا نه امداد غواړه قرآن مې زده کړ یا الله دا ستا توفیق دی کې زما څه کمال خو نشته زه افلاطون خو نه یم خو شرط پکې شته محنت ادب طلب وخت به ورکې محنت پکې خواري پکې او دا مونږ بار بار وایو ډېرو خلکو داسې عجیبه لګي چې یاره دی خو بس په کور نه راوځي او دلته کېږي په ممبر کېدای شي داسې نه کېدای شي داسې نه کېدای شي مونږ 8 غنټې او 10 غنټې په یو ځای ناست خپل استاد کېدای شي شپه ورځ مونږ ناست یو کېدای شي مونږ پې عالم خوړلي کېدای شي زمونږ یو ډېر نه خو زما تقریبا 25-30 رجسټرې هم پرتي کېدای شي چې داسې محنت نه ښکاري خلکو ته خو دا محنت ضروري نه دی خلکو ته ښکارېږي خو دا درې څیزونه چې نه یې کړي که نه ادب طلب محنت یو د هغه چا ادب چې چا نه زده کې د قرآن ادب د ځای ادب دریم محنت چې درکې دومره وي چې ته زده خو چې تا له استاد یو ټایم درکوي وخت درکوي بې پیسو یې درته بیانوي هسې یې درته بیانوي هغه بس شاته یاد کړي به یې ناست به یې ورته سر به یې ټیټ کړی راشي تا ته کښېني نو چې تا کې طلب نه وي نو هغه خو ضایع شو که نه او ډېر علما داسې تېر شوي دي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څومره لوی عالم و لوی و که نه نن په دنیا کې ولې ځلېږي هغه د تلامیز هغه له الله شاګردان نه راغونډ کړي د هغه په همسفر د هغه نه لوی عالم څوک امام بیضاوي یادوي څوک امام ابو زرعه یادوي څوک یادوي هغه د امام ابو حنیفه نه په فقه کې ډېر تکړه و هېڅ یو کتاب یې نشته هغه یضیع التلامیز هغه چا ضایع کړه شاګردانو ضایع کړه شاګردان بېکاره چې ملګری دې تکړی زده کوونکی تکړی ستا خبره بل ته رسوي درسونه کوي بیان کوي زده کوي محنت کوي یو ټکی یادوي او بل ته بیانوي قرآن خو داسې زده کېږي داسې بیانېږي داسې رسېږي نو سابقون بالخیرات ته چې رسې کېدای شي په دې درېو شرطونو باندې به رسېږي څو شرایطو باندې نو استاسو نه تپوس کوم چې هغه څوک د سره قرآن ته ناست نه دي نو په دې درېو کې چېرته راغلی چا چې د استاد عمره کار وکړه الله وایي ټیک ده درمیانه سړی دی بس ټیک ده چې او چا راغله زده که او بس لاړه الله وایي دا خو په ځان زیاتې کوي دا خو په ځان لوی نعمت کموي دا څه کوي او څوک چې د سره راځي نه قرآن ته څوک یې زده کوي نه نو د هغې به کموي
دا عجیب آیات دی. په دې آیات باندې چې یو هفته درس وکړي که نه دا ټول قرآن دې آیات سره فټ کېږي. د الف لام میم نه واخله د سورې فاتحې نه سورې ناس پورې هر آیات چې د دې په تفسیر کې راړې دا پې کم دی. دا ډېر عجیب آیات دی. او په دې یو قسم باندې لوی لوی کتابونه لیکل شوي دي، لوی کتابونه. او په لنډو خبرو کې ما ستاسو ذهن په دې کولاو چې دا دو فایده نه کوي. ټیک ده دنیا کې بس نه څه فایده درکړي، عقیده به دې سم شي. همیشه د استاد نه ډېر کار وکړه. داسې مه وایه هغه 2 درسونه کوي ته 3 شروع کړه، هغه 10 ته قرآن خولې ته 10 ته وښایه. دې کې څه خبره نشته. او دې سره دا یي چې قرآن کریم اشاعت هم خوم شي. ذالک هو الفضل الکبیر. او دا سابق بالخیرات او دا په نیکو کې چې مخکې ځي دا هو الفضل، دا فضل د الله دی الکبیر لوی. دا الله هر چا ته نه نصیب کېږي. فضل کبیر الله مال لوی خیر راکړي. لوی خیر څه شی دی؟ سابق بالخیرات دی. انعام واره یاره زه دا محنت کوم، ما قرآن زده کوم، ما خلکو ته بیان کوم، ما درس کوم، ما دا کوم، ما دین زده کوم، انعام یې څه شته؟ واره. جناتو باغونه دي عدن د همیشګرۍ، همیشه به جنت کې یو. يدخلونها دن بشي دوی جنت تا، يحلون فيها کالیدار بکڑے شي دوی په جنت کې من اساور د باهوګانو، من ذهب د سرو زرو، ولؤلؤا د ملغلرو. دنیا کې د موحد هیڅ دومره مدن نه د وچې ډوډۍ سره او د اوبو سره وخت تېروي، د لږو پیسو سره وخت تېروي. والله وی انعام کې بعد د ملغلرو د سرو زرو باهوګانو نه کالیدار کړی شي. ولباسهم فيها حرير او جامع باغوندي لباس پې د دې جنتیانو په دې جنت کې حریر درخمو. په دنیا کې په کپړو کې پیوندونو، په دنیا کې زړې کپڑے اغوستوي، خدا الله د دین کار کو. والله وی په جنت کې بدی ته کمی کپڑے ورکړم حریر رخم. دنیا کې ټولو نه ګران چې دي کنه هغه شي دي دا یو د پګزونو چې دی راټول کې نو ماچس دبي کې مرাজি دومره نرمه کپڑے من حریر رحمو کې به پروت دی. وقالوا الحمد لله وای بدا جنتیان سب وای سینه برو باسي په جنت کې وای ما ډېر لوی عمل کړی دی زرا اغلم، ما دا کړی دی زرا اغلم. د جنتیانو आवाज ووري جنتیان بسوي وقالوا الحمد لله وای بدا جنتیان الحمد لله د خدای توب ټول صفات خاص الله لدی. الذي هغذات اذهب عنا الحزن چې بوی د زمونږ نغم لریګ زمونږ نه د دنیا غمونه ختم شو، مشکلات ختم شو. وقالوا الحمد لله التبم دا جنتیان وای چې د ټول د خدای توب صفات چاله دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې وای الحمد لله. خلګې په مړی کې پړې چې په طائف کې ماشومان راکاږي، په کاڼو باندې ولي زخمی کوي، بهوش کیږي، او جنت ته چلاړ شي. سب وای الحمد لله. په دې مسله باندې تکلیف تیرګه جنت کې هم دا مسله ستا په خپل باندې هم د څه خواسانه ده. د خدای توب ټول صفات الله لري. مشرک مخ کې خو جنگ سره کوي، خدا دومره اوچه ده مسله را چې کم زیاده دې رسي جنت ته رسي. الحمدلله. د دې نه دا معلوم شو چې جنت ته د تلو سبب څه شی دی؟ هغه د کلمه د توحید ده. او کلمه د توحید قرآن بیان کړی ده. خلکو ته قرآن بیان کا، خلکو ته توحید مسله بیان کا چې چرته لاړ شي جنت ته لاړ شي. اذهب عنا الحزن چې زمونږ نه تکلیف لريګا، زمونږ نه هغه درد لريګا، مونږ جنت ته راوځو. ان ربنا لغفور شکور. یقینا رب زمونږه خامخا بخون کې دې قدردان دې زمونږ د عمل، زمونږ د هر عمل دومره قدر وکړي چې مونږ له جنت راکړه. الذي دا الله غزاد احلنا دار المقامت چرای وستو مونږه دې زید همیشګری دا من فضله بخبل فضل سرا. عمل چرته لاړ پکار دې دی ویلې چې موږ دومره عمل کړی وي چې د عمل په بدله کې الله موږ چرته راوستو. جنتیان وای نه من فضله. د دې د وجه د دې آیات په تفسیر کې نبی علیہ السلام د دې آیات درس کو، نو په تفسیر کې نبی علیہ السلام فرمایل
چې جنت په عمل باندې نه ملاويږي دا د الله په فضل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته پوښتنه کو اے د الله پیغمبر تا ته په عمل نه ملاويږي؟ نبی اسلام وی نعم. یو طرف ته نبی علیہ السلام په شپې ولاړو اقرا البقره فی التهجد سورہ بقره به یو آیا یو رکعت کې ولوست درینی می سپاره درینی می سبا سدونی می سپاره خوشا سو عائشہ رضی اللہ عنہا فرمای چې ما به ګمان وکړم نبی اسلام ورکو ته خوشي ثم قرأ آل عمران نو بیا به کوم سورۃ شروع کړ ما ویل نبی اسلام به خوشي اوس به خوشي ثم قرأ المائده بیا به کوم سورۃ شروع کړ بیا به نساء شروع کړه بیا به مائده شروع کړه او نبی علیہ السلام به دومره ودرېده چې عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي د خپو هغه تلی چې دی دا به راوپړسېده خپې به وپړسېده. نو چې جنتي و دا دومره اعمال یې ولې کولو؟ ما ته دې درس راکاو ډېر هم نیک شي اعمالو کې کمې مه کوه عمل کې سستي مه کوه. نو عمل صرف دومره دی چې الله جل شانه پې راضي شي. نور جنت ته تلل د چا په فضل باندې دي؟ د الله من فضله. دې وجه الله نه دعا کوي چې الله موږ له خپل فضل نصیب کړي. الله په خپل فضل سره موږ جنت ته حساب دعا مکوي. نبی علیہ السلام به دعا کوله اللهم یسر حسابا یسیرا الله موږ ته آسانه کې د حساب راته نصیب کړي چې هغه آسان حسابي. او د آسان حساب څه ته وایي؟ نبی علیہ السلام نه تپوس شوی دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د آسان حساب څنګه دی؟ هغه ته وایي چې تا سره د سره حسابونه شي د آسان حساب بغیر د حساب ته چرته لاړ شي کني د یو ګډو بو حساب هم شروع شنه یقینو کې کومه پوره کوه مونږ نه شکر کوو دا دعا زده کوي اللهم حاسبني حسابا يسيرا موږ سره حساب وکړي د حساب چغه آسان حساب. ولا يمسنا فيها نصب نبرسيږي دوی د جنتیانو ته په جنت کې نصب ستړیواله ولا يمسنا فيها لغوب او نبرسيږي د جنتیانو ته په جنت کې صحابگان نه به غمي نه به ستړیواله ځکه دی په دنیا کې ډېر ستړي شيو په دنیا کې د خپل خپلوان ډېر خفه شيو په مسله توحید باندې د خلکو نه خفه شيو خلک ته خفه شيو تکلیف ته رسیدلو آرامونه نو الله ویل ته ستړي شيو نه وسره خفغان